بعض اوقات داسې وشي زمونږ په عرف کې ښځې ته وایي چې دا سونه به خرڅ کړو، ځای به پې واخلو، کاروبار به پې شروع کړو. نو ما تاسو ته وویل چې د ښځې رضامندتیا پکې شامله وي، نو هر قسم تصرف پکې بیا ته کولی شي. خو د ښځې رضامندتیا پکې نه وي او ته اخل نو عند الله مجرمې، الله به درنه تپوس کوي ظالمې بیا. او په دغې ظلم په دې زمره کې ګورې زمونږ اکثر پښتانه راګیر دي. کو ښځې تړه کېږي م که نه، کو جړي ورته سونت یوسي خرڅې کړي، ولې کمزورې د څه ویلې نه شي، او کو څه وایي نو بېعزته کېږي غریبه. اخو نوکره یې که نه، زمونږ په عرف کې و ښځه نوکره حسابېږي. بی د ښځې حق دی، ولزوجک علیک حق. نبی علیه السلام فرمایي د بیبي په تا باندې حق دی، ته به هغې له ټایم ورکې. هغې ستا دپاره مور او پلار پرېغوستي دي، خپل د خواهشاتو زندګي د کور د چین سکون آرام هغې پرېغوستې ده، خپل وروڼه خویندې پرېغوستې دي. په خپل کور کې چې به ونو هېڅ قسم پابندي پې نه وه، په 12 بجې به راپاڅېده، ستا په کور کې سهار وختي پاڅېدلي، ستا خدمت کوي، ستا د والدې خدمت کوي، ستا د والد صاحب خدمت کوي، ستا د ټول کور خدمت کوي. د دې وجې نه یو صحابي د خپلې بیبي سره اختلاف پیدا شو، بیبي ورسره زبان درازي وکړه، تیزې خبرې وکړې. نو حضرت عمر رضی الله عنه خواله